د خالقیت مسله ده. الله چې پیژندل کېږي نو هغه په دې نظامونو کې چې موږ او تاسو سوچ وکړو نو الله به وپېژنو. د ټولو نه اولنې نظام خالقیت دی. د الله په پیدایش کې موږ او تاسو سوچ وکړو. اول موږ په ځان کې سوچ وکړو چې موږ نو د دنیا ته رالو. دا څنګه رالو؟ داسې کېدای شي چې یو شی دی او د هغه پیدا کوونکی دی نه. که یو سړی ووایي چې دا ډیسک یا دا لوډ سپیکر بغیر د جوړونکي نه جوړ شوی دی نو دا څوک مني؟ نه. د هر شي دپاره یو جوړونکی شته. نو زمونږ هم یو خالق شته. دغه شان دا نسل انساني، دا کوم خلک چې ناست دي، دا ماشومان ناست دي، په دې کې به ډېر داسې سپینګیري چې د دې په دور کې به دا یو هم نه. دا چا راوستل دي دنیا ته؟ چا پیدا کړه؟ دغه شان نور شیونه په دې دنیا کې بېشماره شیونه داسې دي چې مخکې نه وو شته. دا چا پیدا کړه؟ د دې یو پیدا کوونکی شته او هغه الله دی. الخالق لكل شیء هو الله. پیدا کوونکی د هر شي او الله دی. نو په دې نظام کې چې انسان سوچ وکړي نو دا عقل په خپله به دا عقل دا ومني چې یو ذات داسې شته چې دا کارونه کوي، دا شیونه پیدا کوي. او د انسان عقل موږ د هر شي دپاره یو جوړونکی منو. څومره شیونه چې په دې دنیا کې دي که ته یو چا ته ووایې چې دا په خپله جوړ شوی نو هېڅوک هم نه مني، تر دې چې یو لیونی هم نه مني. بیا دا دومره کائنات، دا دومره مخلوق او په دومره ښکلي شکل کې جوړول دا څنګه د خالق نه بغیر کېدی شي؟ موږ او تاسو په خپل جسم کې سوچ او فکر وکړو او دا الله فرمایلي وفي انفسکم افلا یعقلون افلا تعقلون. ستاسو په نفسونو کې د الله د قدرت نښې دي، تاسو عقل نه لرئ، د عقل نه کار نه اخلئ. مطلب دا دی چې د عقل نه کار واخلئ. په خپل ځان کې سوچ وکړه چې الله د انسان د پیدایش په څومره ښکلي طریقه کلی دی. موږ او تاسو سوچ وکړو د انسان په دې پیدایش باندې، په دې خلقت باندې، په دې کې څه خامي شته، کوتاهي شته؟ نه. او دا چې یو شي باندې انسان سوچ وکړي، یو سترګه چې سوچ وکړي، بس د انسان عقل په خپله د آواز کوي چې د دې یو پیدا کوونکی شته. وګوره سترګه په جسم کې د ټولو نه باریک ځای دی، د ټولو نه نرم ځای دی. او تاسو سوچ وکړئ الله په څنګه طریقه پیدا کړې ده، داسې محفوظه طریقه